دا انسان ته چې هغه وړي دي او تاسو وګورئ په کم کم ځای کې چې د قرآن رڼا نشته هغه شکلونه د انسانانو وي لیکن د هغو یعنې کردار چې دی نو هغه د زناورو نه چې دی هغه هم بدتر دی لکه موږ تاسو وګورو لکه یورپ ته چې هغه خلک باوجود د دې چې انسانان دي لیکن هغو خپل ژوند داسې تېروي ته به وایي چې دا د زناور هم بدتر دی د هغې وجې څه ده چې هغه د دې قرآن کریم د دولت نه محرومه دي عزتمندو قرآن کریم دا د دې عالم روح دی روح لکه څنګه چې په یو شي کې روح نه وي نو هغه یعنې مړ شي دغه شان دی که چېرې دا قرآن دنیا کې پاتې نه شي دا نظام به درهم برهم شي یو وخت راتلونکی دی قرب قیامت ته به وایي اول دا خانه کعبه د مخ د ځمکې نه غایب شي بیا به داسې وخت راشي چې خلک دا قرآن شریف چې دی هغه کولاوي نو دا قرآن شریف دا اوراق خو به موجود وي لیکن دې کې دا کم دلته لیکایي چې دا به نه وي نو چې کله دا ختمه شي نو بس په دې سمندرونو به اور ولګي په ځمکه به زلزله راشي دا نور سپوږمۍ به مات شي دا اسمان چې دی دا به مات شي او قیامت چې دی نو هغه به قایم شي عزتمندو څوک چې دا قرآن شریف په خپل بچي باندې وکړي نو الله تبارک وتعالی به د ده مور پلار ته د عزت یو دوه جوړې ورکړي ووایي چې الله پاکه دا د څه په بدله کې نو الله تبارک وتعالی به ورته ارشاد فرمایي چې دا ستا خپل بچي ته زما د کلام ښودلو په بدله کې عزتمندو وایي څوک چې په خپل بچي باندې قرآن شریف حفظ کړي او په یاد یاد کړي وایي البس والداه تاجا وضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا لا غمور كان الناس كانوا يمسكشي چې دا هغې رڼا به د هغې نور ته رڼا نه زیاتې چې که چېرې هغه نور د یو سړي په کور کې راکوشي د هغې رڼا به څو نه وي نو د عامې تاج رڼا به د هغې نه چې دی نو هغه همسې وایي علما فرمایي چې الله تبارک وتعالی د حافظ قرآن کې مور پلار ته ولې دا عزت ورکوي وایي دا ورته په دې وجه باندې ورکوي که نه چې دا ماشوم په خپله خوښه باندې سبق ته نه وي ناست دی خو وړوکی دی خو نه پوهېږي لیکن د خپلو مور پلار چې دی نو هغه دا کېنولی نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی به د مور پلار ته هم دا احساس چې دی نو هغه ورکړي بل عزتمندو قرآن شریف دا حفظ یو داسې شی دی چې وایي په دې کې بلکل ریا نشي راتلی دا خالص د الله تبارک وتعالی د رضا لپاره ځکه حافظ قرآن ته هر سړی لیفټ نه ورکوي بس قرآن شریف کالي دی حافظ دی په خلاف د عالم نه چې هغه نیت کې څه نه څه خطوط چې دی هغه راتلی شي لیکن د حفظ کولو دا خالص د الله تبارک وتعالی د رضا لپاره بل څوک چې حفظ وکړي عزتمندو نو دی به الله جنت ته داخل کړي او د ده په کورنۍ کې د ده په خاندان کې به د ده د داسې لسو کسانو په باره کې شفاعت قبول کړي قد وجبت لهم النار چې د هغو دپاره به اور واجب شوی وي خو وایي چې ګوره په خاندان کې که فرض کړه یو تن حافظ یو سړي خپل بچی حافظ جوړو او په دې خاندان کې یو تن د دې خبرې مخالفت وکړو چې وایي دا سبق پرې مه وایه څه دنیایي سبق پرې ووایه څه ډاکټر انجینیر پرې جوړ کړه عزتمندو ډاکټري او انجینیرو ښه شی دی خو دا د دې دنیا سترګې د پټېدو پورې دا کامیابي ده سترګې چې پټې شوې د دې دا کامیابي ده د دې دنیا کې پاتې شوه او چا چې قرآن شریف په خپل سینې کې محفوظ کړو په دې عمل وکړو د دې کامیابي ابدالآباد دپاره ده نو وایي چې د لسو کسانو شفاعت په قبلېږي د دې حافظ قرآن د خاندان والا په باره کې چې د دوزخ اور واجب شوی او چې کوم کس د ده د دې حفظ مخالفت کړی وایي الله تبارک وتعالی به د هغې کس په شفاعت کولو باندې پابندي ولګي چې دې کس سفارش ونه کړي نو د حق شا کولی شي اکثر دي په دې خاندان کې دا کس وایي دا د څه د ځان نه چې دی نو هر ټیم په جومات کې ناست دی د ځان نه چې دی نو اخور دې جوړ کړی دی اوري زموږ ما په دې خاندان کې یو تن ما له یو پېره مخکې راغی نو ما ته یې ویل د دې قرآن په ځای کې چېرته بل څه سبق ویلی وي څه به درنه جوړ شوی و یا به درنه ډاکټر جوړ شوی یا به درنه چې دی هغه انجینر جوړ شوی نو وي به کې داسې دا داسې عبث او فضول چې دی هغه کوي لیکن عزتمندو د قرآن کریم
حفظ موجبانه د دې سړي وایي یو قسم رشته د نبي علیه الصلاة والسلام سره قایم شي چې لکه نبي علیه الصلاة والسلام حافظ قرآن او ده هم حفظ وکړو نو د نبي علیه الصلاة والسلام سره یو نسبت چې دی نو پیدا شو او بل د حافظ قرآن لپاره دا فضیلت هم دی چې چا د قرآن کریم په خپل سینه کې محفوظ کړو په یاد باندې یاد کړو دی به په قبر کې نه خاورېږي دی به بالکل صحیح سالم پروت وي لکه څنګه چې شهید نه خاورې کېږي انبیا علیهم الصلاة والسلام په خپل قبرونو کې نه خاورې کېږي دغه شان حافظ قرآن چې دی دا به د قیامت پورې په خپل قبر کې روغ رمټ چې دی هغه پروت وي عزتمندو قرآن کریم دا د نبی علیه الصلاة والسلام دایمي معجزه ده الله هر پیغمبر ته هغه په نبوت باندې معجزه ورکړې وه او هغه د هغه دغه ژوند پورې وه لکه صالح علیه السلام د اوښه موسی علیه السلام د اژدها امثال تسع آیات نهه معجزات راغلي ذکر په قرآن شریف کې چې دی هغه راغلی داسې نورو پیغمبرانو ته خو د هغه معجزات د هغو د وفات سره د هغو سره لاړو د نبی علیه الصلاة والسلام په 360 معجزاتو کې قرآن کریم یو داسې معجزه ده چې دا دایمي ده دا 1400 کاله تېر شو 15مه صدۍ را روانه ده چې دا نازل شوی دی هم په حقه الفاظو په حقه زبر زیر پیش او شد او مد سره کوم چې د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې موجود و اوس هم موجود دی او د قیامت پورې چې دی موجود دی او کال په کال مشران دا وایي د وفاق المدارس د راپور مطابق چې د کتبو په طلبا کې هم اضافه شوې ده په روزګاري په نسبت باندې او د حفظ د طلباو په تعداد کې هم چې دی هغه اضافه شوې ده او کال په کال دا حفاظ دا قرآ او دا علما د دوی چې دی هغه اضافه کېږي اللهم زد فضیله عزتمندو بل دا قرآن شریف دا یو داسې کتاب دی چې دا د دې په ذریعه سره د سړي د الله تبارک وتعالی سره یو تعلق کوي لکه عزتمند مثال زه کاغذ راولم زه په دې دغه باندې لرګي باندې زه لګوم چسپاته کوم د هغې دپاره یا شریش یا سروشنتیف دا ضروري دی دغه شان دی الله تبارک وتعالی ته چې سړی نږدې کېږي هغه د دې کلام الله په ذریعه سره چې دی هغه نږدې کېږي او حدیث شریف هم مفهوم دی چې تاسو الله تبارک وتعالی ته نزدېکت د هغه شي نه علاوه په بل شي باندې نشئ حاصلولی کوم چې د الله د ذات نه په خپله ودرېږي یعنې قرآن شریف بل عزتمندو دا قرآن کریم یو جامع کتاب دی په دې کې توحید د توحید علایق په دې کې عبادات په دې کې معاملات په دې کې معاشرت په دې کې اخلاق په دې کې سیاست په دې کې نظام حکومت په دې کې تبلیغ صداقت عدالت نصیحت او په دې کې شفا په دې کې هر څه سره چې بلکې دا د مخکې ټولو کتابونو تورات زبور انجیل څونه صحف چې تېر شوي دي ومهیمن علیه دا د هغه ټول چې د هغه خلاصه ده بل عزتمندو د دې قرآن شریف خصوصیت دا دی چې الله تبارک وتعالی دا یعنی 6666 د قول مطابق د دې آیاتونه دي الله تبارک وتعالی دا داسې آسان کړی دی چې د اتو کالیو ماشوم هم یادولی شي او د اتو کالیو بوډا چې دی نو هغه هم یادولی شي بخلاف د نورو کتابونو چې هغه داسې نه یادېږي څنګه چې قرآن شریف چې دی هغه یادېږي بل عزتمندو دا هم په حقه ژبه کې محفوظ دی په کومه ژبه کې چې دا نازل شوی و بخلاف د تورات زبور انجیل نه هغه چې په کومو ژبو کې را نازل و هغه اوس په هغه ژبو کې چې دی هغه محرف موجود دی لیکن په هغه خپل ژبو کې نه دی د هغه ژبو نه نورو ژبو ته چې دی هغه اوښتی دی علاوه چې دی د قرآن شریف عزتمندو بل د دې په مضامینو کې ټکراو چې دی معلوم شي لکه او غلام احمد قادیاني علیه ما علیه هغه ویوي چې زه به تاسو دپاره چې دی که نه 1500 کتابونه دي ویل چې شروع کړي ده نو مقصد دا دی چې په خپارو ځانو باندې 50 کتابونه رسولي دي او 500 ته رښتیا وایي چې زه 50 کتابونه لیکم او 15 کتابونه یې لیکلي دي بیا نور نه شو لیکلی نو خلکو ته یې ویلي څه خو د یو صفت چې دی نو هغه فرق دی ګوره د هغه په خبره کې ټکراو هغه یو کذاب یعنې مقصد دا دی چې د ختم نبوت دعوا نو دا هغه خبره لیکن قرآن شریف کې به تاسو ټکراو وینئ او ظاهري چې کوم تعارض
علماء کرام طلبه کرام چې د ناس دي هغه مفسرین چې کوم حل کی نو